عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فإن حديث كتاب الله فإن حدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله خالقنا العلي العظيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد سناد الفاق واللباس سأل الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فايدكم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض من تسجن پیش کړي وغرو ته اسمانو ته امانت هغه دغه د خبرې له وجه ځخه فأبين أن يحملنها وأشفقن منها هغه شاته ځاو ګرځولې عرض وکړل چې یا الله دا موږ نسبه شو ساعه قرآن کریم دا مشتمره کو د دغه معنی د نسخ سره د تفسیر ته مشترکه خدا خاصه له مش بدل خیانت وشي چې بیا به موږ هم د عذاب مستحق وغرو دی وې غرو دغه خزانه شاته کړي به ذکر کول ذکر عرض کو الله ته متوجه وشته څه بیا الله قرآن پاک فرمایي چې ما څنګه آدم علیه السلام ته انسانانو ته پیش کړو آدم علیه السلام پیش کړو امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې د آدم علیه السلام د سجن د الله احکامات پیش کړل بیا ځکه پر توکل چې آدم دا د الله احکامات قبول کا امر دی حکم دی کله نه قبول بیا د عذاب څخه نو آدم علیه السلام ته چې یا الهي چې په دوه سترو قبلو نو وس انسانان ته الله جل جلاله د الله احکامات امانت ورکړي الله جل جلاله په قرآن عظیم کې وایي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين تصدق انسانان فدا غرور په تکبر کې راځي چې انسانان د الله جل جلاله څخه لري شي هغه انسانانو ته دا وایي آیا ما ته د دې نه دي ما ته مخ امانت نه ورکړي دا خپل امانت نه ورکړي زوی امانت نه ورکړي هغه لقنات چې ته پکې هغه ما ته امانت ورکړي ما ته روح بدن امانت ورکړي ما ته عین او عیال اولاد کور ژوند دغه ته امانت ورکړي عمر می امانت ورکړي وس انسان څه سوچو
کوم شي کې د الله جل جلاله سره خیانت نه کړ ورځ په قیامت د حشر په میدان باندې د انسان سترګه به جلا ګویایي جلا د جسم د جلا د روح د جلا به روان دا به د الله په حضور کې ګویایي چې یا الهي دغه انسان په ما دا به که چېرې ته د عذاب مستحق ګرځېدلی ولې علما کرام فرمایي وایي سترګه به که تا په سترګه باندې شدت کړی ولې و الله دې زما کړی ولې یا دا کوم دد تا په وکړي چې په هغه دد کې تا د الله شکر ادا کړی حمد و ثنا یې ادا کړل دا مثال یې وساتل وایي ورځ په قیامت دغه سترګه هم ستا شفاعت د الله په دربار کې کولی شي پزه به جلا کړي غوږ به جلا کړي روح دا به جلا کړي جسم دا به جلا کړي په جسم کې هره پرزه به د الله په حضور کې جلا جلا تا شفاعت کوي که تا د الله په تعامل په خلاف استعمال کړی غلط استعمال کړی دا به ستا په خلاف د الله په حضور کې جلا جلا د ثبوت پیښ شي چې الهي په ما دا لاسونه به جلا ورته به چې الهي په ما سود وکړ په ما غلا وکړه په ما پلانې زنا وکړه په ما پلانې کړه خوله به جلا ورته به چې الهي په ما داسې الفاظ ویل په ما داسې تربیت ورکولې و خپل اولادونو و خپل اهلو و خپل عیال و خپل کور ځان شی به جلا جلا د الله حضور کې ګویایي انسان ته ستر الله جل جلاله عمر ورکړی ورځ په حشر باندې الله جل جلاله عمر عرض تا ته ما دومره عمر درکړی ولی دا عمر ما تا له ټول امانت درکړی ولی ای انسانه اوس ما ته اوس مره دا عمر خپل ورځ شپې ګنټې منټونه سکینټونه دا ټول راوړل تا کوم داسې کار کړی چې هغه د الله د احکاماتو مطابق دی او د الله خوشحالۍ دا په باندې الله جل جلاله ورځ په قیامت به مثقال ذره خیرا یا مثقال ذره شر د کوچنۍ کوچنۍ ذرې مطابق د هر شي حساب کتاب وکړي د انسان سره غټ شی انسان یو امام دی هغه لیکي مکاشفة القلوب چې دا ایمان او امانت دا له ایمانه مشتق دی دا له ایمانه سره یو جز یو خاص دی الله جل جلاله په دنیا کې څومره انسانان پیدا کړي سوچ څومره انسانان الله پیدا کړي ولې چې نن زه په هغو کې ولی کاشي ما غره کمه غیر مسلمه دی زما ایمان و ما ته نه نصیب دا امانت خدای پاک و ما ته راکړی زه به د خدای حمد زه به د ایمان مطابق ژوند په دنیا کې کوم ولې خدای ما ته امانت راکړی هغه ایمان کې وایي چې انسان و الله جل جلاله څه ایمان وکړي ایمان او امانت دواړه سره یو دي سره یو جز دی او کوم انسان الله جل جلاله دومره ژوند کړی چې انسان سوچ وي چې زه به د کم امانت شي حساب ورکړم د بدن جلا د روح جلا د عمر جلا د جایداد د ژوند د زندگی جلا د اولاد جلا امانت د انسان سره انسان الله تعالی سره انسان راوړي الله تعالی فرمایي چې ما تعالی اولاد کړو دا د اولاد تربیت څنګه وکړي دا داسې تربیت وکړي چې هغه من ستا په خلاف وولي ستا به نارې وي چې د اخر زمانې اولاد تا داسې تربیت وکړي چې هغه د الله او د الله د حضور نه لرې تللی تا داسې تربیت وکړي د الله د الله د حضور چې کوم رښتینه د هغو خبرو او لیدلو سنتو یې د هغه د خبرو د خلاف وي ولې تا الله تا ته امانت درکړی ابو طلحه رضی الله عنه طالبان دا صحابي څومره عمر بعد الله جل اولاد وکړو دی له ډېرو خوشحالۍ راغلی ورته راغی ډېر وخت پاس مسافري تللی بیا راغی د ده ډېر ارمان چې الله ماته الله کړي کور والا یې ډېر وشال چې هغه ورته راغی نو ورته ویې فرمایلې سیسټم ګوله ډوډۍ چې ورته کښېږدله هغه په فرق لګیا دی دا کورودانې ورته شروع شوله وایي چې تا د څوک امانت یو مال درته کښېږدي یا تا د امانت یو زیروح شی یعنې یو حیوان درته کښېږدي
یا انسان یو غلام تا یو اولاد یو لور یو بل څوک امانت دار درکړي ته په امانت خیانت وکړي او په دې بالکل نه کوم صاحب وکړي ول بیا به امانت چې ستیم وخت ترالي چې عمل دې ته د امانت راکړي ورکې ول بالکل بیا کوم صالح کوم امانت خیانت ګناه حرام ده هغه په قرار ورته ویل چې تاسو کوم اولاد تعالی خیر کړی وي هغه امانت وو هغه چې پیدا شو غمړو هغه الله او د بیت الله دا حمد الله شکر بس نو دار کوم اخر او دار کوم متنو دوستانو داش معاشره زموږ روانه چې یو انسان او بل انسان په مال کې د بغیر یو انسان او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المجالس بالامان چې کوم انسانان په کوم خپل کې په کمره کې په پیټه کې په بازار په مجلس کښیني چې په خپل ناباس کې د خیر د اصلاح خبره وکړي چې په دې خاطر باندې دا یو چا د الیاق نقصان رسېږي او بل چا د غرض نه رسېږي هغه مجلس و بل چا ویل دا په عمل کې نه د خپل ناباس خبره انسان دومره شایسته کی وای زه خبره کوم به ټول امانت وبل چا دا په خپل امانت خیانت وکړو په خپل ځای باندې سوري هغه خبره قطعا ځکه دا په خپل کې نه پیږي دا خپل د بو وځي لکه تاسو امانت خیانت وکړي دا انسان نو خیانت دا رقم مطلب دوستان چې الله جل جلاله انسان ته کور ولا ورکوردان دا به تور امانت ده دا چې امانت دی انسان په دغه سوچ وي دا زمان د دنیا خلقناکم ازواجا الله په قران پاک کې فرمایي چې ما هر شی ما جوړي پیدا کړل فقط انسان دی په هیڅ کې زم یم زما جوړي دا د جوړي بداس کار ساتم چې کم از کم ورځ په قیامت یا دا ما شپې وکړي یا د دې وجه چې خزو جنت تلاسم یا زمانه وځه ابو پیغمبر علیه السلام چې سچ په معراج کې د جهنم د کندو چکرونه ول بیا په انسانانو کې زیاتره شد په جهنم کې ول پیغمبر علیه السلام بیا اصحاب کرام بیا علماء کرام مفسرین دا فرمایله ویل چې دا ګوره د دغه خبر له قدام معلومیږي چې و انسان چې الله جل کور ولا ورکړه قربان ورکړه هغه انسان په دغه داسې اختیار داسې ژوند سره کوي چې دغه انسان ته دغه شي سره نه د دنیا خراب نه د آخرت سره انسان داسې الفاظ ته الله تعالی کوي او په مبارزات چې الله جل جلاله فرمایي وای په لقمت کې په دا خبرو کې په دا الفاظ کې دا کوم چې ما ته جديد خبرې په خبرو کې الله جل جلاله ته چې کوم نه بے غیرت لفظ بیکار لفظ نه خوش لفظ هغه لفظ کنا انسان څومره ځای او انسان هغه مردار لفظ په ځکه کې وایي چې په هغه کې کوم ځکه د الله جل امانت وکړي چهار څومره صاحب عدالت الله جل جلاله په پنځه کې فرمایي وای تاسو ستیم خپل کور ودان تچیر دار کړي حیا ول تاسو نصیحت وکړو په زور په کور چنه به حیا ته مې لکاس یو دا رقمونه چې هغه ستا و مال و عزت و قدرت نقصان رسول خپل عزت او چاول ستا مال بیان نصیحت که بیان نو بیا دا جایز دی بیا انسان د الله په ویل کنه ولی ما مې په یو ځای په ګوره مړی په یو ځای په دغه شمه نه دی چې انسان غاړي په بنیش پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو ورځ اصحاب کرام سره ناشولې نو اصحاب کرام ویل چې اصحاب یزما یارانو یزما دوستانو یو ورځ به داسې راشي چې مسلمانان به له خپل کور ولاو سره زنا کوي هغه اصحاب کرام ته چې یا رسول الله چې مسلمان له خپل کور ولا سره خپل کور ولا دوی نکاح راوړي نکاح چلو خو جایز سره نو پیغمبر علیه السلام ته ودی په خپل ما باندې دا لفظ بدون رجات کې شامل ټول خیانت کې الله تعالی بیکار لفظ به مسلمان دا هغه په اړه اولاد راوړي او معاشره به خرابېږي زندګي به خرابېږي انسان خپل ژوند نه تنګي او چې کوم الله او کور زندګي قبيله هغه د انسان کوم انسان دغه لفظ ځان ساتي ته دغه اولاد ته وګوره دغه اولاد څومره صالحان چې د کوم انسان دغه اولاد په خپل کې دی دا انسان اولاد ته وګوره هغه به خامخا ناسالي وي په هغه به خامخا یو چوپ راته شي سپ لدی وي ځکه دا تخم خلاص او بل محترم نفهم ورځ په قیامت
به انسان الله جل جلاله تو فرمایي چې انسان چې تا وګوره څومره عمر مې درکړی زما په خلاف لاړې، ما جایداد مې درکړی زما په خلاف لاړې، اولاد کور ژوند زندګي مې درکړی زما په خلاف لاړې، ځواني مې درکړی، طاقت مې درکړی، قوت مې درکړی زما په خلاف لاړې، ټول ورته ته بخښي انسان ته. مګر د یو انسان حق ته ور د انسان په مال په میانه خیانت په مال څخه خیانت کړي، دا هغه په امانت خیانت کړي، هغه واک ما سره نشته. لوی رب ورته وایي هغه واک له ما سره نشته، و انسان ته ورسه کتابونه کې وهغه انسان به ورځ تر حشر پورې په جهنم کې په اور په لمبو پروت وي. بیا به الله جل جلاله هغه خیانت شي که هر شی مال وي، کم ځکه وي، که پیسې وي، که بل رقم شی وي، هغه د خیانت انسان سره کړی وي، دا به دومره ذلت وي چې 80,000 کاله لاره دی په جهنم کې به دا شی د خیانت شي دومره ذلت چې 80,000 کاله لاره مسافت دی. الله یې ښکاره کوي چې هغه دغه انسان په دا جهنم کې به دا تکلیفو کې په دغه شي منډه وي 80,000 کاله بعد دا شي ته ورسي، بیا به 80,000 کاله بعد دغه شی د تر لاس ورځ د امانت، بیا به دی بېرته راشي، بیا به بېرته د جهنم غاړې ته راخېږي، بېرته به سر ته راخېږي، وایي دی به راوخېږي د غاړې خولې ته، بېرته به پښه وشوېږي، بېرته به ولوېږي، بیا به راوخېږي، بیا به ولوېږي. دا رقم عذابونه په دې کې قسم قسم حیوانات کوم څه به لایق جهنم دي. الله دې په یو مسلمان په یو انسان دا هغو پورې چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا عام معلوم نشي د جهنم چې زما امتي دا خپل په جهنم کې نشته سوای یو دا رقم جهنم امتي چې هغه خیانت د مال په انسان کړی. بیا به الله تعالی په حضور کې شفاعت وکړي، انسان شفاعت به قبول شي، نو بیا به دا انسان راپور شي دا خپل خیانت به هغه بل انسان به وسه هغه انسان به معاف ورته وکړي، بیا پیغمبر علیه السلام بیا شفاعت وکړي، بیا الله و جنت داخل. یو د انسان حق شهید به نه دی مات چې دا رقم شهید وي چې ګڼ عمر د الله په لاره کې تېر کړي بیا شهادت ورته نصیب شي. داسې ظلم ورباندې شوی چې ګڼ عمر په ده باندې ظلم شوی تر آخر تر مرګه پورې، بیا به هم الله جل جلاله دا حق نه کړي. تر انسان حقوق د الله جل جلاله و انسان ته ډېر دي و مځکې ته پیش کړي. ځکه شاه زموږ ولول چې یې نه څه پته شوه لما به خیانت وشي و اسمانو ته و مځکې ته و غرونو ته یو بني ادم وحمله الانسان یو دغه بوج انسان پیش کړي، ځان باندې قبول کړي انسان چې هغه ډېر په جهنم کې تر انسان د الله جل جلاله و انسان ته دا کم موجوده حال کې شي و انسان ته الله جل هر شی ورکړي، مال، دولت، ژوند، زندگی، جایداد، عیش، عشرت، کور، عزت، هر شی ورکړي، مګر محترم دوستان ورځ په قیامت به د یوې نقطې حساب رسېږي. د روغ بدن، د روغ سترګې، د روغ خولې، د روغ غوږونه، د روغ صحت انسان د یو شي شامل دی. محترم دوستان ډېر زیات کوشش کوئ د چا امانت مه د امانت ذمهواري نه مه له دغه محفله ولاړېږي، بیا که د چا امانت پر تا باندې راشي بیا له وخت څخه مخکې دغه انسان ورکولو کوشش کوه. له وجې د دې کېدای شي په دې وخت به تا علما کرام فرمایي کېدای شي په دې وخت به تا ته مرګ راسي بله دنیا رخصت شي، د هغه انسان به له تا هیله وخېږي چې هغه انسان خو مړ شو زما امانت هم لاړې ضایع شولی، بیا به هم الله جل جلاله ورته هېڅ شامل تا سپارلی نه دی. داسې محترم دوستان موږ ستاسو ایمان هم امانت دی، د ایمان به ډېر خیال ساتو. ایمان خیال ساتل انسان په کومو په هغه 5 شرایطو باندې کلمې، لمونځ، روزه، زکات، دغه شرایط چې انسان پر ځای باندې موجود کړ د انسان ایمان مضبوط شوی. د انسان چې ایمان مضبوط شوی الله او رسول بار ته خوشاله شو. محترم دوستان دا مسجد د خدای کور دی. مسجد ته اکثره دغه شاته مارکیټ دکانو والا، دغه بازار مین دکانو والا، که دا بلډینګ دی که بلډینګ والا دی که دا نور ته سامان والا دی، دا ټول په خیرونو ته پروت دی. مسجد غواړي پرده معبل د وختنې کې چې ځلېدلې ده، نن بیا لاسونه په پاکسي دي، د لاس کپړی نشته. په دې کې لمونځ نه دی جایز، په څومره فرقې راغلي په فرقو کې نه دی جایز، مذهبونه راغلي په یو مذهب کې نه دی جایز. د هندو مذهب ته د هندو مندر ته چې ننوځي به هغه بت ته سجده لګوي، هغه هندوان نه لګي په دا کپړو کې
سمعنا وغه ذات كم ذات پیدا کړی تاسو دنیا ژوند نه کېدم دا هغه دوه نه لکه په خپل مندل عیسایان و چرته نه لکه چې خالي و بایبل د مخه مخسر کښینی ابل نه درې خراب دا ټول دغه وجه د استادانو په صفات کپور کې شاګردان په 3 بجې په 3 بجې په خراب کړو راوړي استادان وجنه ته د مازګر ټیم پر ټیم راشي شاګردان هغه وخت د ماشام منځونه قضا کې به شروع کې بدات نه الله نبي عليه السلام فرمای وای چې کم یو کلکم نقول ذلك حدیث شریف پیغمبر علیه السلام فرمای وای د هر شي مالک د غلې مالک څخه د غلې حساب کیږي د کور نه مالک د کور حساب کیږي د دکان مالک څخه د دکان حساب کیږي دا ستاسو شاګرد ستاسو د غلې سره ستاسو مارکیټ سره ستاسو دکان سره لپاره سره به دغه الک حساب کیږي که څه هم د الک نه بالغ دی دغه په دغه ځای احکامات نه دي دغه شی په کار اساس الله جل جلاله مشتاق خدا قبول امين فكره نسيت دعاء ولا من الحمد لله امين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر محمد وعلى اله لا يصبر على الاسلام والسلام طول بال الفضل صبر على الاسلام والسلام فاتقوا الى رسول الدنيا والدنيا سوي دكتور قبرون ورمنواتي دكتور قبرون جرد الرسول شنو بده مزمور الدار اجزاء قربان بنا سيدي يا ولدي فرحان رحمك ليش مو يدري فرحان بنا راسه ياخذ شكر من رحم كلامك لا الهي مجدنا كم خلق الناس كم شرعت فليكن الهي تولى عدوك اللهم ما راني تقولون تستطيعون فهذه مجلس كل شفاء كاملة عجلة لا إمام مسلم رضا الله يا إلهي كم المسلمان ولغنن تخنيك صالحا لغنن المسلمين إن شاء الله لنا سنة فرمان فاتحة بقارة سلام الهداية صراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها الحق العظيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب